أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. په مخکینو ویډیو کې موږ د مخارجو بحث شروع کړو. هغه په څلورو سبکونو کې موږ ووی په تفصیل سره چې هغې کې اول مخرج جوف دهن چې د خولې خالي څه ته وایي، دویم نمبر حلق، بیا د حلق درې قسمونه موږ بیان کړو چې هغه نه کم حروف ادا کېدل، او دریم نمبر لسان چې د ژبې نه کوم الفاظ ادا کېدل هغه موږ ویلو په ترتیب سره، او شفتان چې د شونډو نه کوم الفاظ ادا کېږي، او آخري هغه خشوم چې هغې نه غنه ادا کېږي په ترتیب سره موږ ویلو. په ننني سبق کې به موږ همدغه مخارج وو، خو ما چې زه تاسو ته پیس ټو پیس ووایم مخامخ، او پریکټیکلی چې زه تاسو ته وښیم چې د الف با تا ثا حروف مفردات د کوم ځای نه ادا کېږي چې هغه ورسره موږ وښو. اوس موږ حروف مفردات شروع کوو. موږ ویلو چې کله د یو حرف مخرج معلومون په هغې باندې به حمزه یا الف مخکې ولګو، نو چې کوم ځای کې اواز ودرېدو هغه به د هغې مخرج وي. نو اوس موږ شروع کوو. الف الف دا د خولې د خالي څه نه ادا کېږي. با با اوس په دې باندې موږ کله الف ولګو مخکې اب اب دا د شونډو د دننۍ حصې نه ادا کېږي. او تا تا ات ات دا کله چې د ژبې سر د برنو دوه غاښونو جوړو سره ولګي نو دې نه تا ادا کېږي. ثا ثا اث اث د ژبې سر چې کله د دوه غاښونو ترمنځ راشي نو د دې نه ثا ادا کېږي. جیم جیم اج اج د ژبې برنۍ حصه کله چې بره تالو سره ولګي د دې نه جیم ادا کېږي. حا حا اح دا د مرۍ د منځنۍ حصې نه ادا کېږي. خا خا اخ اخ دا د مرۍ د برنۍ حصې نه ادا کېږي. او دال دال اد اد څنګه چې د تا مخرج دا شان د دال مخرج دی. د ژبې سر چې کله د دوو غاښونو ثنایا علیه چې ورته وایي د هغې جړلو سره ولګي هغې نه دا ادا کېږي. ذال ذال اذ د ذال او د ثا دا یو مخرج دی، او ورسره ضا. د دې ذال کله چې د ژبې سر د دواړو غاښونو یعنی کته غاښونو برنو غاښونو ترمنځ راشي نو دلته نه ذال ادا کېږي. را را ار په دې کې د را په مخرج کې د ژبې دا برنۍ حصه او د ژبې مخامخ حصه دا او دا مخامخ حصه دا چې د برنو څلورو غاښونو ورو سره ولګي نو د هغې نه را ادا کېږي. را دا پور ویلی شي، غټه ویلی شي. زا زا از از د زا مخرج کله چې د ژبې سر د کتني غاښونو چې ثنایا سفلا ورته وایي د هغې سره سره بره غاښونو سره ولګي نو د دې نه زا ادا کېږي. او دغه شان د زا سین او صاد دا یو مخرج دی. د درې واړو حرفونو کې چې د ژبې سر د کتنو غاښونو سره او بره غاښونو سره ولګي نو د دې نه دا زا سین سین. او شین موږ مخکې ویلو چې د ژبې برنۍ حصه او بره تالو سره ولګي نو دې نه شین ادا کېږي. په هغې کې موږ ویلو جیم شین یا دا درې حرفونه د دې ځینه ادا کېږي. شین شین اش اش صاد صاد صاد
دا د ژبې سر چې کتنو غاښونو سره او بره غاښونو سره ولګي. لکه موږ ویلي زا سین صاد. صاد کې دا ده چې د دې اداګۍ په وخت کې د ژبې دا رستنی حصه دا بره تالو سره اوچتیږي، د هغې د وجې نه دا پر ادا کیږي، غټ ویلی شي. ضاد دا د ژبې دا یو طرف دا چې برني 15 غاښونو سره ولګي، دا د کومه د داړې غاښونه چې دي. ضاد ضاد دا به پر و غټ. اض اض او دغه شان ورسره طا طا اطو اطو د ژبې سر چې د برنو غاښونو جړل سره ولګي، هغې نه طا ادا کیږي. ضا ضا اض د ذال ثا او ضا دا یو مخرج دی. د ژبې سر چې کله د برنو غاښونو او کتنو غاښونو ترمنځ راشي، دلته نه ضا ادا کیږي. عین عین اع اع دا د مرۍ د منځنۍ حصې نه ادا کیږي چې وسط حلق ته وایي. او غین غین اغ اغ دا د مرۍ برنۍ حصې نه ادا کیږي. او فا فا اف د دې دوه غاښونو دا سر چې د شونډو د دننۍ حصې سره ولګي، نو دلته نه فا ادا کیږي. فا اف اف قاف د ژبې چې کوم آخري حصه ده د ژبې جړله، هغه چې بره تالو سره ولګي، د دې نه قاف ادا کیږي. دا به پر او موټه ویلی شي. قاف قاف اقو اقو. او کاف د ده هم مخرج هغه دی، خو دا د ژبې جړله چې کله بره تالو سره ولګي خو لږ خولې طرف ته، او دا باریک به ویلی شي. کاف کاف. لام د لام کله چې د ژبې دا یو کورنر یا یو ګوټه دا د برنو څلورو غاښونو ورو سره ولګي، نو هغې نه لام ادا کیږي. لکه لام لام ال ال. میم میم دا چې کله د شونډو بارنۍ حصې یو بل سره ملاو شي، نو د دې نه میم ادا کیږي. او دغه شان نون نون. په دې کې د ژبې سر چې برنو غاښونو چې هغه 4 غاښونه دي، ثنایا رباعي، چې د دې سره ولګي، نو د دې نه نون ادا کیږي. نون نون. او ورپسې واو دا چې کله شونډې ګول شي، نو د دې نه واو ادا کیږي. واو او او. ها ها دا د حلق نه یعنی د مرۍ د کتنۍ حصې نه چې کوم سینې طرف ته حصه ده، د دې نه ادا کیږي. ها ها. او دغه شان حمزه 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 دا هم د مرۍ د کتنۍ حصې نه ادا کیږي. یا یا دا د خولې د خالي حصې نه ادا کیږي. کله چې موږ په دې باندې الف یا حمزه ولګو، نو دا به څنګه ویلی شي؟ ای ای. نو نننی سبق کې انشاءالله موږ په یعنی په حروف مفردات کې مخارج وي، خو دې کې ترتیب نه و، او مخکې کوم موږ سبقونه ویلو نو هغه موږ په ترتیب سره بیان کړو. او دا تاسو چې واورئ زده کړئ، نور خلکو سره شیر کړئ، او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. جزاکم الله خیر، احسن الجزا.